بسم الله الرحمن الرحیم. درنو پښتنو ورونو، الله پاکم خاد او آباد لره او چې هر چرته یې الله پاکم تل خوشاله او آباد لره. داسې ده چې د دې صوبایي حکومت د بې غیرتوب یو عجیبه غونډه کې دغه درته ښیم هغه ده چې د لا او د اوس صوبایي حکومت سره د ماشومانو د سکول چې کوم په سرکاري سکولونو کې غریبانان ماشومان چې کوم سبقونه وای د هغوی د کتابونو دپاره د حکومت سره پیسې نشته، د خپل لوچهبازۍ لپاره او د خپل ډمتوب دپاره او د خپل کولیتوب دپاره د هر څه دپاره دوی سره پیسې شته، خو د دې دپاره پیسې نشته چې کوم ماشومان کوم بچي زمونږ په سرکاري سکولونو کې سبق وای نه هغوی دپاره چې کوم دی نه په دې کال کې هغه ماشومان چې کوم دی بغیر کتابونو ناست دي، که چا ځان له زاړه ماړه را پیدا کړی خو ټیک ده، ګینې ادروایز ماشومانو سره کتابونه نشته او ماشومانو سکول ته تګ چې کوم دی دا شروع شوی دی. زه په دې پته به نه پوهېږم چې دا د تعلیم چې کوم دی دشمنان دا کاپیران چې کوم دی دا چې کوم دی تعلیم دشمنان دي او دا زمونږ د بچي زمونږ د را روان نسل دا چې کوم دی دا د تعلیم نه محرومه کوي. دا دغه خلک چې کوم دی کې نسل عجیبه خبره خو دا ده چې د عوامي نیشنل پارټۍ په 2010 کې یو قانون پاس کړو او هغه دا چې یاره سرکاري سکولونو کې چې کوم بچي سبق وایي هغوی ته به پري ابکاس چې کوم دی لکه بوکس به میلاویږي دا به ورته سرکاري میلاویږي. د 2013 پورې چې کوم دی دا د عوامي نیشنل پارټۍ هغوی ته چې کوم دی چې کوم پبلشر کمپنۍ وي هغوی ته پیسې جمع کړي دي او هغه کتابونه ماشومانو ته سرکاري میله شوي. د 2013 دې خوا د 2014 نه واخله ته د 2024 پورې دا ټول وخت چې کوم دا د پاکستان تحریک انصاف حکومت او داسې عجیبه حکومتونه وو چې په درې واړو حکومتونو کې که د محمود خان او که د پرویز خټک او که د ځلې بریتو چې کوم دی حکومت راغلی دی، درې واړو حکومتونو کې یو روپۍ چې کوم دی پبلشر کمپنو ته نه راغلی او د پبلشنګ کمپنو چې کوم دی په صوبایي د پاکستان تحریک انصاف په دې حکومتونو باندې 19 ارب روپۍ چې کوم دی دا قرضه پرته را چې دا د کتابونو په مد کې چې کومې پیسې دغه نه هغوی کتابونه په هغوی باندې چاپ کړل 1 روپۍ دوی نه ورکړی. عاقبت دا چې هغوی تنګ شو هغوی ورته چې د خدای ظالمانو کومې پورې به موږ دا کتابونه چاپ کوو تاسو له به درکوو تاسو موږ ته پیمنټ نه کوئ. نو د دې په دغه کې ورته 19 ارب روپۍ ورته چې کوم دی هغوی ته جمع شوي دي او صوبایي حکومت په دې کال کې ماشوم له 10 کتاب ورنه کړ. نو زه وایم چې پښتنو که د پاکستان تحریک انصاف خلک هم دي نو زه درته وایم چې جولاګانو ولې ستاسو دا بچي به چې کوم په سکولونو کې سبقونه نه وایي تاسو لږ سوچ وکړئ چې دا کوم دشمنان چې کوم تاسو کې نو دي دا کوم تاسو چې کوم دی نو د پښتون بچي چې کوم دی لکه مثال خبره هغوی د تعلیم نه محرومه کېدو والا خلک تاسو چې کوم دی د اسمبلو ته او دغه ته لیږلي دي د حکومت ته لیږلي. خدای ته وګورئ د تاسو په چې کوم دی نو زور راوړی چې یاره زمونږ دا بچي زمونږ چې دا په صوبه کې خو ټول خلک مالدار نه دي چې پرایویټ سکولونو ته بیلیږي چې کوم ماشومان سرکاري سکولو ته نو بس بیا خو د سم کار وکړي راضي شو تعلیم دې ورته واچوي چې څنګه یونیورسټو کې په سري رشتو کې چې کوم دی نو کم از کم په 14 یونیورسټو کې چې دغه نشته دی وایس چانسلران نشته دی بس داسې چې کوم دی سکولونو ته هم تعلیم واچوي او بس مثال خبره بس دوی په خپله ګندهبازۍ کوي په خپل هغه کې چې کوم دی نو بس خپل وخت تېروي او بس زموږ د پښتنو د بچو بس بیا لامل شي نو بس دغه خبره ده.